بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په امداد د نوم د الله تعالی چې به حد مهربان دی او همیشه رحم کوونکی دی. شروع کوو. الف لام میم. الله اعلم بمراده. الله تعالی ښه پوهیږي په معنا د دې حروفو باندې. ذالک الکتاب، دغه کتاب چې دی، ذالک کی اشاره ده د بعید، یعنی د لرې لپاره. قرآن چې دی دا نږدې دی، یعنی هذا الکتاب یو معنی دا راځي چې دا کتاب. ذالک په معنا د هذا سره دی چې دا کتاب. بیا ذالک الکتاب دغه تعظیم والا عزتمن کتاب چې دی، دا ذالک اشاره د عظمت د وجې نه راوړه چې دا لوی کتاب چې دی. لا ریب، هیڅ شک نشته دی په دې کې، فيه په دې کتاب کې، هدن هدایت دی، للمتقین د پاره د متقینو. په دې للمتقین کې لام عهدی دی، معنا دا چې پیدا ته اخلي متقین. الذین، دا متقین څوک دي؟ ذکر کړو چې دا کتاب چې دی دا هدایت دی د پاره د متقینو. دا متقین به موږ څنګه پیژنو چې دا متقین څوک دي؟ الذین، دا متقین هغه کسان دي، یؤمنون چې دوی ایمان راوړي، بالغیب په غیب باندې، یعنی هغه څیزونه چې په پټ دي د انسانانو نه، چې قیامت دی، جهنم دی، جنت دی، او دارنګې برزخ زندگی دا په دې باندې ایمان لري. ويقيمون الصلاة، او پابندي کوي د مانځه، ومما رزقناهم، او هغه مال چې موږ دوی ته ورکړی دی، ينفقون، دوی د الله په لار کې خرج کوي. والذین، او دا مؤمنان هغه کسان دي، یؤمنون، متقین هغه کسان دي، یؤمنون چې ایمان راوړي، بما په هغه کتاب باندې، انزل چې موږ نازل کړی دی تا ته پیغمبران، الیک تا ته، کوم کتاب دی؟ قرآن دی. وما، او په هغه څه باندې، انزل چې موږ نازل کړي دي، من قبل مخکستانه، چې هغه کتابونه دي او صحیفې دي مخکینی پیغمبرانو ته، په هغې باندې هم دا متقین ایمان لري. وبالآخرة هم یوقنون، او دا متقین چې دي دوی په آخرت باندې هم یقین لري چې د ورځ د آخرت چې دا شته دی.